کم کس چې د ماسوتنې مونځ وکړي او د هغې نه بعد راشي خپل کور ته او خپل کټ کې دی سملي او دی دا وظیفه وکړي چې په زړه څه ارمان وي کم ناممکنه کار وي انشاءالله الله پاک به دغه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو په ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک دې تاسو ټول خوشحاله ساتي او الله پاک دې موږ او تاسو د انسانانو د محتاجۍ نه وساتي او خپل د اطاعت دې ما ته محتاجه کړي. نن چې کومه وظیفه ده دا ډېره زیاته بهترین وظیفه ده. وظیفه داسې ده چې د ماسوتن د مانځه نه پس یو سړی لاړ شي خپلې بسترې ته او په دغه دوران کې دی یو عمل وکړي، یو وظیفه وکړي، نو الله پاک به د انسان ته ډېر زیات څه ورکړي. د دنیا خیر او برکت به له الله پاک ورکړي، د دنیا حسن او جلال هر څیز به الله پاک د انسان له ورکړي. دغه شان په دغه ټایم کې که دی کومه دعا کوي او دی د الله پاک نه څه غواړي، په زړه کې داسې حاجت نیولی وي چې الله پاک زما دا حاجت دی دا پوره که، نو بالکل الله پاک به له دغه حاجت دا پوره کوي. نو زه د وظیفې طرف ته خو لیکن د دې وظیفې یو دوه شرطونه دي. نو وظیفه دا ده چې کله ما ورته د ماسوتنې مونځ وکړو او لاړ شو کور ته، نو چې کله ما ورته اوده کېږو د هغې نه مخکې خو سنت طریقه دا ده چې ما ورته په هېڅ طرف باندې اوده شو. خو په دې وظیفه کې دا دی چې ما ورته به ستونې استغسملو، اسمان ته به مخ کړو او ما ورته به 80 پیرې آیت الکرسي ووایو. 80 پیرې چې کله ما ورته آیت الکرسي وویله، نو په زړه کې چې کوم ناممکنه کارونه دي که نه، نو دغه ناممکنه کارونه به الله پاک ممکن سازوي. دغه کارونه به الله پاک ترسره کوي. الله پاک به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو ټول کارونه کوي. د دې وظیفې شرطونه دا دي چې کوم سړی 15 وخته مونځ کوي، ورسره د قرآن مجید تلاوت کوي، نو انشاءالله دا وظیفه به پاورفل وي او دا به ډېره زیات اثر کوي. نو کوشش وکړو چې دا عمل په خپله مو کو، نورو ملګرو سره هم شریک کړو چې د هغوی په ژوند کې هم څه نه څه بهر راشي، د هغوی هم څه نه څه دعاګانې قبوله شي. او کوشش وکړئ چې کمنټ کې خپل نوم ولیکئ. د جمعې په شپه به موږ خصوصي دعا کوو، نو کوم ناظرین دي یا کوم اورېدونکي دي دوی دا ویډیو ګوري، هغوی طرف ته به انشاءالله خصوصي دعا کولی شي. کوم چې مشر مولوي صاحب د هغې ته به ستاسو نومونه وړاندې کولی شي، د چا چې څه حاجات وي نو انشاءالله العزیز هغوی به ورته خصوصي دعا کوي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول مشکلات ټول پریشانۍ دا ختمې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.